سوال دا دی چې توبه چې دا تر کومه وخت پورې د سړی قبلي ځکه چې په انسانانو کې دوه قسم دي، یو مسلمانان دي او یو کفار دي. نو د کافر توبه چې هغه تر کومه وخت پورې قبليږي او د مسلمان توبه چې هغه تر کومه وخت پورې قبليږي. قران کریم د دعا آیاتونو نه دواړه قسمه بیان معلومی. رنبنی آیت کریمه کې الله فرمایلی دی چې کم خلق چې په غلطه او په جهل سلا گناہ وکي، ځکه چې گناہ سړی کوي نو دغه وخت کې جاهلی کپوی مینو عقل ته سلب شي د گناہ په وخت کې، کډیر پوی می نو د گناہ په وخت کې د عقل سلب شي، جاهل شي. الله فرمایي چې انما التوبه علی الله خبر دادا بل نه دا چې قبول د توبه علا کلمه په عربي لغت کې د پاره د لزوم راځي. الله فرمایي چې ما په ځان باندې تفضلا لازمه کړی دا يعملون السوء بجهاله، کم خلق چې گناہوں کی په ناپوهی باندې گناہ وکړو پوه نه کپوی مو ما در تارزو کو چې د گناہ په وخت کې سړی نه عقل لاړ شي. د دې داسې مثال دی لکه یو عالم هغه په جمعات کې تقریر کولو خلق ته ډېر شد مت سا کور ته بچراغ نو خزب ورته د شراب یو جام تیار کړو، نو هغه شراب به اسکل او بیا به باجر واغستا، نو ټوله شپه به د باجغه ګوله او خزه به ځان ته ګډوله، سار به بیا ټیک. امتحان او ابتلا رااله، یو فقیر ولاړ دی په دروازه کې، خزه خیر ورولې ګلو زه خیر نه اله، پیسې ورولې ګلې نه اله. خزه ورته وی چې نو سغواړي چې دلته ولاړې، ورته وی بیبي او تپوس در نه کومه که صحیح جواب دی راکو مهرباني بدی. وی وای وی تپوس دا کومه چې کمزه کې د خدای دین بیانېږي نو الته رحمت وری،
ستا د خاون دین بیانولو ز په دلار روانم رحمت په نه ورید اوس اگر رحمت دې ملنګ څنګه لید نو عزیزانو دا بیا خبر حال تزی چې یو کرامت ته او یو کشف کرامت او کشف چې دي دا الفاظ مترادفه او معنی یو ده کرامت او کشف یو شی بزرگان چې دي ناغي ته په کرامت باندې ښکاری چې دلته رحمت وریږي او دلته لعنت وری امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره هم دا علم چې چا باو 10 کولو د ورته داسې وکړه نو حدیث کې راځي چې دا 10 ابو سره لاس وینځلو سره د لاس ګناه تويږي او مخ وینځلو سره د مخ ګناه تويږي او د سر مس سره د سر ګناه تويږي او د خپو وینځلو سره د خپو ګناه تويږي نو دا علم الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تم ور کړو او بیا دعا وکړه چې خدای دا علم ما نه واخلا زکه چې زه چاته ګورم او داغه او 10 کې ګناه وینم نو سړی را تسپک بیا ښکاري نو د دې وجنه د علم رانه لري کچه ما ته د انسانان چې دي چې سپک ښکار نشي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عزیزانو د ډېر لوی علم او د ډېر لوی شان خاوند اگر چې سمون په پاکستان کې عرب لاش تده خو یو مصیبت پکې دام دی چې امام ابو حنیفه متعلق بتا سواوري چې هغه تقلید ناجائز دی او داغه علم دمر نو په حدیث نه پوهېدو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علم محدثانه رنگ خود سکے داغه قیاس داسې او قیاس چې هغه ته د خپل وخت مجتهدین حیران اوس قیاس دائمه مجتهدین او دا اوس یو بل علم دی تپوسو شو د علماونا چې یو دوه کس دي د شپې ود شو چې سار را پاسې ده پایو مرګري د شپې او د سوړېدل اوس وبنشتا چې دا یو په اولامبي او دا بل په او د سکی او سوال دلته د سحر د منظم دی منځ به څنګه چل کی مسله دا ده چې وبني تیمم به وای نو تیمم خودوارو والو اوس بل سوال دا پیښ شو چې مخکې امامتي به څوک کوي ما په خبرو پوهیږي تیمم خود به او بود نشتوالی د وجه دواړو والو پچا چې او د سوړېدل او دم تیمم والو او څوک چې اسیو اغم تیمم والو او سوال دا پیدا شو چې مخکې امامت چې پچا او د سوړېدل دا به کوي او کدا بل چې تیمم والے د بیا د سید د وجه دا به امامت کوي دا وخت ټول مليانو فتوا ورکړه چې امامتي به دغه سړی کوي چې دا چا د بیا د سید د وجه تیمم والے
زکه چې هغه پچاو د سوړېدلې دی هغه خو ډېر پلیت ټول مليانو فتوی ور زکه 13 جمعه ما تاسو ته ویلو چې فتوی ور کول خو آسان کار دی ډېر خلق بدر ته پیدا شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته خبر رااله هغه وی چې امامتی به دغه سړی کوي چې دا پچاو د سوړېدلې او تیمم والے دا به مخکې امامت کوي دا چا چې د بیا د سید وجه تیمم والے دی د به امامت نه کوي اوس عقل دا وی چې به یو سړی اسی بیا د سید تیمم والو نو د دا پاکی خو خدا په نسبت داغه چا چې په غسل کې او تیمم والی تاسو عقل بم دامت امام صاحب نو وجه تاسو شو چې هغه سړی به ول امامتی کوي چې کوم سړی باندې او د سوړېدل او تیمم والی امام صاحب ورته فرمایل چې کوم سړی چې په غسل کې اوغه تیمم والو د دا طهارت په دې تیمم سره طهارت مستقله دا کامل پاکواله او د بیا د سید وجه چې تا تیمم والے ده دا ناقص پاکواله ده د عارض د وجه دتا منس پیرواز او جنوب چې تیمم والے دا طهارت مستقله ده نو مخ کې امامت به هغه سړی کوي چې څوک مستقل پاکي هغه سړی به نه کوي چې څوک عارضی پاکي دا قیاس د امام ابو حنیفه اوس په دې علما پويږي چې دا قیاس د وخت ائمه او مجتهدین ورته حیران نو عرض میں داو چې مونږ په داسې ملک کې اوسېږو چې په امام ابو حنیفه چې کم شان او کم علم مونږ په غلارم نه یو تیر شي والله العظیم کداغه په لیکلو داغه په قیاسونو باندې داخله پالار نه تیر او پویګین پیدا هغه خلقم نن را پاسی وای چې امام ابو حنیفه په حدیث نه کم چنن نه دیارله سو کال مخکې تیر شوی دی او یو نیم سو کال د پیغمبر نرستو عالم هغه په حدیث نه پیدا او په پاکستان کې چې کوم دارا روټي خلاص را پیدا شي دا په حدیث کېږي او بس او په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پیښور درې واړه یو نو په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو رون جوهری چې په دکان ناشتي اغلا کنجک په لاس اغلا کنجکا پلاس کې ورکا او لالو گوهر پلاس کې ورکا نړون بداوي چې دا درې واړه جوړیو شي زکړون د گوهر او د کنجک استمیز نشي نو عرض میں داو چې باس د توبه گویا د غلطۍ په وخت کې کپویم جاهل شي نو هغه ملنګ وی چې ز په دلاره تیرې دمه بیبي او استاد خاوند می ولیدو تقریر کولو خو رحمت په نه ورید اخذ ورته وی چې ملنګ داس چل دی چې استاد خبرو سره څه کار دی ز خپل لار لنډاوا هغه وی ز زم نه ترغه پوری چې ترسو پوری دی دا حال نه وي
ورته وی چې نزه او خامخا پختنه کینو زما خاون چې د شپې کور تراشی ما د شراب او جام ورته تیار کړي هغه اوس کی او بیا ټول شپه دی باجغه گئی او زه ورته غړېږم ملنګوي چو دا وجدا چې د چرته بیان کوي نو رحمت په نوري کتا سو خیالو کوي کنه مونږ په تقریرونو سمره کی دنیا ته ډکا دنیا عام جلسے خلات سکے چې پر ریډیو په ټي وي باندې هم لګیا دي صاحب تقریر دی او تبلیغ دی او بیانونه دی او درس قرآن دی او پلانې دی او اثر پچا ټس نه مس نه کی دا وجه څه وجه دا ده چې دا مونږ څه وایو دا زمونږ خپل ایمان نه دی څه چې وایو دا په خپل نه کوو نو د دې وجه نه په بل چا اثر زمونږ خبرې نه کوي عزیزانو هغه بیان کې اثر وي او دنیا لیونه کوي کوم اثر چې سړی باندې پخپل شوی چا باندې چې پخپل اثر نه شوی هغه باندې د بل چا باندې داغه خبر اثر نه او بزرگ ته چا سړی راوستوي دا زوی می ګوړه خوري نصیحت ورته کوي سبا راواله سبا چې راوستو ورته بچیا ګوړه مخوره ویل خجوي دا خبره د پرون ورته جیولې نه کول وی پرون ما خپل ګوړه خوړلې نو کده ته ویلې نه په دې بیا څه اثر کړي نن ما ګوړه نه دا خوړلې نن مې زکه ورکړه نو زکه مولانا وی چې واعظان چو جلوه بمحراب و منبر میں کنات چون بخلوت میں روان آکار دیگر میں کند دا واعظان په منبر ولاړ باندې او صاحبت لوی جلوگر کی لیکن چون بخلوت میں روان آکار دیگر میں کند چې خلوت تلار شي بیا څه کوي الته بیا پته ولګ نو عرض میں داو عزیزان چې د بزرگ تپوس کو د خزینه چې د استا خاون ل چې دا کټوره په لاس کې د شراب ور کې د څو وي وې دی وای چې راوړه اجام خدای غفور الرحیم دی عفو بو او بسویس ولنن بیگاله چراشی او جامو غواړي او دی وای چې خدای غفور الرحیم دی عفو بو کی نو بیبي ته به یو ټکی ورته وکي ورته وای چې سړیا خدای غفور الرحیم دی خدای په نامو کې یو نامه د قهار او د جبار او دا آیات ورته وایا چې ان بطش ربک لشدید الله وی پیغمبر استاد خدای نیول داسې دي چې یو ځل څوک رونی سی بیا ته څوک خلاصول نه چې بیګالا حضرت راغله ده او کور ناس ته خزه ته راوړه جام خدای غفور الرحیم هغه ورته خزه سړیا خدای غفور الرحیم ده او قهار او جبارم ده ان بطش ربک لشدیدم ده ما غرک بربک الکریم قران کې خدای وی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان ته سشي په غرور کې واچولې چې خدای کریم دی تا داغه د قهر نوم نه دی دا لوی خلق چې څو وخت کې رونی سي دا غي د خزو حال بیا ګورا
دا غي د بچو حال بیا ګوره هغه خزي چې د پډیر ناز او ادا باندې ساتلی وي هغه خزي بیا سرونه شوکي او پزمکه چکونه لګي او بادشاہي ورانش منټ کې په ورانه منټ سړی هغه جام پزمکه وويشتو او خزه ته وی چې خزه مصلا راوړه مصلا راوړه 2 رکعات نفل وک او خدای ته توبه وستا چې یا الله ز پوی نو بیا بنکو سورځ پس هغه بزرگ بیا پلاره تیرې دا د ولیدو چې تقریر کوي او ډېر خلق ورته ناس نو چې ګوري رحمت په وری کور ته ورغه او خزه بیا دروازه وټکولا خزه پسې پرده ورته وې چې ستا وصیت ما بجا راوړو تا چې څنګه ویلی وغه سمې وکړه ورته الخزه مبارک شه د خاون توبه د خدای قبول کړه او نن چې پیراتې ردم نو د په مجلس ډېر لوی رحمتونه وره عزیزانو رحمت ورېدا اوس دا پته هم ته دنیا کې نه لګي دا پته به د مرګ نرستو لګي سړي چې لږ غوندې سات لږ غوندې ګنټه نیمه ګنټه په هغه مجلس کې کېناستل چې کوم مجلس کې د خدای خبرې کی او د جناب محمد رسول الله خبرې لږ سات نو هغه لږ سات چې ده سل زرا زل کعبه تلو کې چې څومره اجر او ثواب ده داغه نه د لک سات د خدای د نیکانو په مجلس کې کېناستل چې د اغه نه دا ثواب دی ذکا شیخ سادی وی چې یک زمانہ صحبت با اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 100 سال طاعت بیریا لږ وخت دا اولیاء په مجلس کې کېناستل بہترت 100 سال طاعت بیریا د 100 کالو عبادت بیریانا یو غنټه د بزرګانو په مجلس کې ناسته ثواب بیا یو اولیاء چاته وي اوس د اولیاء تعریف بس د کوي چې اولیاء چاته وي مونږ چاته اولیاء وای مونږ اولیاء د جیبونو ګڼ کپانو ته وایو د جیبونو ګڼ کپان چې اغي ته مونږ اولیاء وای او زه ولی هغه چاته وایم او بزرگ هغه چاته وایم چې یو خو په قران او په حدیث خدای پاک هغه ته عبور او پوهه نصیب کړی وي او بیا قران او حدیث ټول عمر خلق ته خود او پیو پیسہ اجرت نه اخست دین خلق ته د الله د پاره بیان کړي اولیاء دے خلق توائی نیکان دے خلق توائی اغورز یو
لیوانه غوندې راغی. ما خیالو چې دا طالب دی. مال وای لکه سکار وی بس یو خوب می لیدلو. مال د کم ځای ول ستا سکار دی چې د کم دی دې سره دې سکار سکار کې لکه سوې ماته دې سره دې سکار دی چې سکار کو ګرځم را ګرځم خو یو خوب می لیدلو. نن درې مشپدا خوب درته وایم بیا زما نور ته پوسونه به زمانه نه کې زم غلې شم مال جوړ پاگل دی نه بچا څه خوب دی لیدل ول خوب می دالی دلې چې ته په چوک باندې ولاړې او لاس تی اوچت کړه دی او خلق ته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته او بیا زمون استاد دے رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کمره کې دننه ناشته او زمون یو استاد دے مولانا عبداللطیف صاحب نوم وی هغه په دروازه کې ولاړ دی او رسول الله ته د ملاقات چټونه هغه ورکړي. بدا خو مې ویلې دله او تا ته مې ویلو صادره داسې تاو کو مال خبره خو اور بس نور خبره بنه کې بس لا زوان زلمه خسته سوچا ګیرا بلاړو څوره دې پس می بیا ولیدو بسترای پوګاوه دې چوک کې می جولیدو نو لاس نه میونیو مال تاغنه غره چرغله ویل یما مال سکه چرته دې ول ریوان ته زما ما د کم ځای ول دا تاسو باندې کې د اسمان نرالان دی او د زمکه د پاسه دغه ځای نو مال ته سم خبره والی نه کې ما تل پیمانه وایا چې دا ما ته پته شته چې زه د کم ځای دا ما ته پته شته تو وایا پیمان چې ما ته پته شته چې زه د کم ځای ما تا ته پته شته چې ته د کم ځای زه پوه شم چې اوفو دی خو څه بل طرف ته اشاره کوي دی خو خبر ښیي چې زه د کم ځای زه څه خبر یم چې زما خمبیر د کم ځای نه ملیکور اوچت کړی دی او کم ځای به ښخېږم نو ویل ما ته څه پته ده چې زه د کم ځای یم ځکه چې زمونږ کور خو هغه دی چې چېرته به ټول عمر تېرو نو ټول عمر چې زه کم ځای کې به تېروم د هغه ځای ما ته پته شته مالې نه نو ویل بیا ما نه ولې تپوس کوې چې څه د کم ځای تاسو پوه شئ دا علم اوس چا څه دی چې مونږ د کم ځای نو زما خولې نه وخته چې اوهو دا غنن نه 300 کاله مخکې رحمان بابا چې ورته اشاره کړې وه دا خبره هغه ده چې خبر نه یم چې راوستم لکه ما خبر نه یم چې راوستم لکه ما اوس مې کوم طرف ته استوي چې دروما لکړون چې لاس د بل په اوږه کېږدي اس جوړ لوړه نوي ور معلومه مونږ ته څه پته ده چې کوم ځای نه راوستي او کوم ځای ته بمبوزي نو زمونږ مثال خود ړوند دی ړوند چې د بل چا په اوږه لاس ایښی او رواني نو ړانده ته څه پته لګي چې دا بنا زه کوم طرف ته روان کړی پته لګي نو زما عزیزانو عرض میں داو چې د نیکانو هم نشینی او د نیکانو صحبت په دې کې چې کوم اجر او ثواب دی او د دې به کوم عوض او بدله ملاویږي دا به هغه وخت کې پته ولګي
یو خانو 2000 جیره بزمکه و یو ملنګ ولا راغه خان ته تپوس کوي چې د کم ځای ویجی د پلاني سه حیثیت تشتا و خان دومره حیثیت مې دی چې څومره ستا دی زما عمره حیثیت دی خان ورته زما 2000 جیره بزمکه ده ویل خان په خدای مې دی قسمی چې څومره زمکه ستا ده دومره زمام ده خان ورته په غوسه شو د خانانو خو اوهو الله دې ساتته خان ورته لخت تلاش کړ زما عمر زمکه استاد ویلا قرآن راواله چې درته په لاس کېدم چې څومره زمکه استاد دومره زمام ده وته ظالم بچیا په دې علاقه کې خو ما نه سیوا بل سوکشتنه د اسمان نه را پریوته کده کم ده ول راځه چې درته وخه چې ستا عمر زمکه زمام د نو دیره له بوتله ول دې ځکه به ته څومره زمکه کې سملی ول 2.5 غزه کې خو ول 2.5 غزه زمام ده 2.5 غزه ستام ده کنه دا وزره خوستانه نه کور دی وران شه دا بل ته پرې دی او ته بته دی دا غزه کې 2.5 غزه زمکه ستام ده 2.5 غزه زمام ده په 2.5 غزه کې کوته بتا د پارم کنسته کی یو ما د پارم کی تاسو خیال راغی نور زمون څه دي خان حیران لیونه شو چو بیړه اسویم د الله والو خبره داسي وی چې په دېړه کې نه نوځي اوړه کې سورې وکي د الله والو داسي خبره اوس تما تواجد خانه ټوله نشا په دې یو خبره داغه دماغ نه وته چې ما خود 2.5 غز زمکه ده 2000 جیره به خو نه ده دا زه په کوم قهر اخته یم نار خانی او نوابی پرېخوا او د فقیرانو هم نشینی اختیار کړ نو عزیزانو هم نشینی داغه چا کوي چې کوم فقیران زدر ترشتیا وای نن می کته د دکان مخه ته د سډل ډل روان دیو زما د بچپن په زمانہ کې به مالی ده چې دلته زمونږ یو دیره د فقیرانو ولا ورته وای د کاکشالو سایډ دلته بلوي لوی شوی ولاړې وي او دې شو لاندې با فقیران ناس او دو کانی بیا دا سیخی او لوټه په د پاسه پرتاوه پاغي کې به چای باندې کړی وي په لوټه کې هغه به سکله ونی لاندې بناس چرته بچاغه زینه بل ځای تتلو نو خپل کمبل یا بلستن به چواغې نه به پړې تاو کو او ترخ کې به نیولې او روان هغه د بچپن فقیران چې ما کتلیو نن دې تبلیغی جماعت والا ته چې زګور ما زما د بچپن فقیران را یاد پیدا بروانی او بسترې به پترخ کې نیولی او ځان ته چې څوي هغه ورځ مې یو کتو نو مې درته نالم خو کم از کم په دې وخت کې بل 10 کروڑ روپے ورسره 10 کروڑ روپے نقدي اجداد پریدا آمه کتو کوار تطلمانو چې غاخي نه واوریدو او لاندې کوشونو په دغه ځای کې می ولیدو چې بسترای پخپله په اوګه باندې خو او پیدل په دې ملنګانو کې روان نو زه ورته ودرېدم مال چې راځه کنه چې ما ته وی چې مولانا صاحب ستا په تقریر کې یو شعر دی ویلو هغه را نه دا شی جوړ
ما څه شعر ویل تا ویلیو چې کما خوشبوئی میں چې د یار د په خوله کې کما خوشبوئی میں چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوئی د عطاري د عطر نشته نو زه د یار د خولې ا خوشبوئی پسې در په در ګرځم چا براته چرته ملو شي کنه او ذات مولانا سے خپل لار وها دومره لوی سره نو دا د الله توفیق دی چې چاته ورکړي داغه مهرباني ده چې پچایو خدای دې هغه مهرباني په مونږ توبه دا خلق دې توي چې غوګونه ونیسي او وای چې توبه مې ده نور په 16-15 نه چې توبه وای څه شي تا نو د توبه متعلق یو بنیادی ټکی زده کړئ ان شاء الله چې هغه به ټول ژوند کې درته کارآمد کیږي د توبه تعریف دا ده چې التوبه الندامه توبه څه ته وایي توبه وایي گویا کې په خپل بدخ پیمانه کېدل د سړی نه چې څه بدو شي او دې په پیمان شي چې دا ما غلطي کړې ده دې ته توبه وایي یو په بدو باندې ډټیاوېدل بد کول او هغه نه بعد دا ویل چې ما خو کړ یو دا صورت ده یو دا صورت ته چې توبه دې وکړه ګناه دې وکړه او تخپیمان شو یو دا صورت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په بدو باندې سړی خپیمان شي مثلا زنا دې وکړه او ته په خپیمان شو چې فو دا دې څوک شراب دې اسکل او ته په خپیمان شو چې هوی دا دې څوک دې ته توبه وایي یو دا چې شراب دې اسکل او ته چې یاره ما خو زنا دې وکړه او ته وې چې ما خو یو دا صورت اول گناہ دې وکړه او ته په پیمان شوي نو التائب من الذنب كما لا ذنب له توبه استون کې د ګناه نه داسې دی لکه چې دا ګناه ډو چرته کړی نه اوس ګناه دې وکړه او ته په باندې گویا کې غاور شوي چې دا ما ډېر خو نو داغه متعلق مسله ده چې ګناه ته خوول الګا دا شراب دی ولی اسکل او ته چې ما خو کړ نو پټکی کافر شو یا گویا کې زنا دی وکړه او چا درته ویلی چې الګا دا زنا دی وکړه ظالمه دا ولی او ته چې ما خو کړ نو پټکی کافر شو تاسو خیال راوي او یو دا چې ګناه دی وکړو بیا په خپېمانه شو چې دا ما بد وکړ نو د دې حدیث لاندې برازي چې التائب من الذنب كما لا ذنب له توبه استون کې د ګناه نه داسې دی لکه چې دا ګناه ډو چری کړی نو توبه څه ته وایي التوبه الندامه توبه وای دیتا چې سړی په خپل بدو خپېمان شي دریم صورت دا ده چې یو سړی ګناه کوي
هغه حد ته ورسی چې د اسلام نه بار شي، په ګناه باندې غاویر وي، ګناه ورته د څه شي نه ښکاري. قران کې راځي الله فرمایي چې اے پیغمبر دې قوم ته وایا فمن یکفر بعد منکم، کدین بعد مرانه وکړو، دین بعد مرانه وکړو نو څه چل بدر سره کوم، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، کدین پس مرانه وکړو نو دسه عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې به مې دسه عذاب بل چاله نه ورکړي. الله دې امان راکړي. فمن یکفر بعد منکم، دین بعدم کورانه وکړو نو فإن عزیزانو په ټول قران کې چې تاسو وګورئ د دین خطرناک آیات بل نشتا. چې دا الله غوندې شان، داغه غوندې قوت، داغه غوندې جلال، داغه غوندې زور، خالق کائنات ادر ته وایي چې سمشا او کنه سمېږي نو داسې عذاب بدر کم چې په خپل خدای کې مې داسې عذاب چاله نه. نو زه تاسو ته ایمانی وایم چې زما قرآنی مضامین څومره د نظر تیر شوي څومره، نو زما زړه چې پکې بوګنیږي او غبراویږي هغه واحد دا آیات دی، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، په عالمین کې به مې داسې عذاب چاله نه ورکړی لکه چې تاله به در کوم کدی نه پسته ورانه. عزیزانن مونږه غرور کیو، تکبر کیو، آسمان نه ګورو، زمکه نه ګورو. حضرت علی فرمائی یا من بدنیا اشتغل، یا من بدنیا اشتغل قد غره طول الامل لا موت الا بالاجل والقبر صندوق العمل. یا من بدنیا اشتغل، اے هغه څوک چې ته په دنیا باندې غاوی رہے، په دنیا باندې دومره غاوی رہے او سترګې در باندې پټې دي چې الله نم بے نیاز شوي، رسول نم بے نیاز شوي، کائنات نم بے نیاز شوي، د خدای د پکړ او د گرفت نم بے نیاز شوي. یا من بدنیا اشتغل، په دنیا کې دومره ورننوته او غرقې چار صدر نیر شو نو قد غره طول الامل. دا من چې ده دا غاور کړی دی وګدوالی د عمر، د دا خیال دی چې ته به ټول عمر ژوند دی او په دغه مزو به دې سري. نو ټول عمر ژوند دا صرف د خدای ذات دی، قبل څوک شته؟ ها جی، ټول عمر ژوند صرف د خدای ذات، ټول عمر په یو حال، دا صرف د خدای ذات. دا الله د ذات نه سیوا ټول عالم حادث دی، او حادث معنا دا ده چې وقتن فوقتن پکې تغیرات راځي. رحمان بابا یو ډېر ښکلې قصیده ده،
هغه وی اے عاقل غوګونی سماتا مرګن پریدي سړی خپل رضا تا مرګ راشي ستا رضا چرته چې زه دې مړ شم د چا رضا یې چې زه مړ شم تاسو مرګ ته خوشحالي گئی چا رضا موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې یا الله ما چې کله مړ کې مانه به تاسو کې او ډیرو غدو مراک ویاله خد د اس پملا لاس کې دا چې ستا د لاس لاندې څومره وختراله نو د وخت په سر به یو کالو مرګ عزیزونو د اس ملا بتا سلیدلی کني اوس چې بار لاړ شي چرته وګورئ د لاس لاندې لکونه وخترای لکونه وختر نو الله ته او فرمایل موسی علیہ السلام چې یا الله کدام خلاص شي بیا ول بیا به مړ کو ولکونه کال چې تیر شي بیا به مړ کې او زما قانون داده موسی چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام کل من علیها فان اے پیغمبر دا سچ ته ګوره دا به فناش ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام دا سی وخت براشي چې صرف ستا د پروردگار ذات به باقی وي نور بار څه فناش عزیزانو دا ملائکه دا بنی آدم دا پیریان دا بادیان دا ټول کائنات با نیست و نابود شي صرف د خدای ذات په باقی وي د هیڅ شي وجود بنخکاری د هیڅ شي وجود بنخکاری دا په یو شپېلې د اسرافیل علیه السلام دا ټول کائنات ختم شي په یو شپېلې هغه د شپېلې आवाज بداسي الله دې امان راکړي چې هغه आवाज به ټول کائنات ووري او په هغه आवाज به ارڅ ختم شي نن خطا یریګه د اټم بم نه او هایدروجن بم نه او پلانی نه او ډنګړی نه د اسرافیل د یو شپېلې आवाज به هغه اټم بم وي چې کل کائنات به ذره ذره شي او کل کائنات به ختم شي د اسمانونو دا به څه شي قرآن کې راځي یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به یوم یجعل الولدان اے پیغمبر د قیامت داسې ورځ ده چې او بغرزي پکې الکان د ډېر hebat نه بالکان پکې سپینګری شي الکان با د ډېر زور او د ډېر رعب نه سپینګری بشي یوم یجعل الولدان شیبا الکان بس پینګری شي السماء منفطر به او اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه بر وګرځي او کان وعده مفعولا اے پیغمبر دا ستا وعده د خدای وعده چې دا داسې وګڼه لکه چې تیر شوی چې قیامت خو باندې راځي نو تیر شوی حال چې ده هغه ډیر یقیني وي او رښتیا وي په نسبت سره راتلون کی حال ده نو الله فرمای کان وعده مفعولا اے پیغمبر استاد د خدای وعده چې دا د سیده لکه جوړان دي دا کار شوی نو ارز می داو چې هغه کم شی دی د غرور چې مونږ به پیغاوی رہی کم شي په دې ملک تاسو ګورئ مونږ خو په دې هوس کیو چې د چا منبر وګورو چې وای چې زم منبر وای چا داشنا ټوټه په موټر وګورو چې وای زم وزیر وای کنه جی مونږ په دې هوس نو ته په دې هوس کې عمر په دې هوس کې دی چې تا پسې ګرځي پته نه لګي چې کم ځای بده د مړای نیسی کم ځای بده
نو ځکه دی وایي چې ای عاقله غوږونی سماته مرګل پرېږدي سړی خپل رضا ته د اجل سواره په تخت بدل راشي ناګهانه به تالا شوایم تا ته په تخت به ناست دی سلطنت به لګېدلی او دې ګوړګوړونه به دې ونیسي ناګهانه به در باندې های هوی جوړ شي د اجل سوار په تخت بدل راشي ناګهانه به تالا شوایم تا ته ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو چې د کبره به یې نه لیدل هیچا ته اوفو په لاره به روان وي دفتر کې به ناست وي د ډېر غرور نه به سړی درته سړی نه ښکاري ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو چې د کبره به یې نه لیدل هیچا ته چاته به خیال نه دغه مرۍ درکې ماتې گردن توڑ بخار ورته وشي اورمېږي مات شي نیغه تختۍ خوځېدی نشي خدای داسې نشي داسې خدای دی هغه ورځ مې یو جنازه کې یو دغه ولیدو یو افسر و د پاکستان نو هغه جنازه چې کېده نو دی داسې لرې ولاړ جنازه یې ونه کړه خیر چې ما ته را ملاو شو مال ولې او دست یې نه و نو ویې خندل وی یاره جي بس برابر نه ومنو مال یو ټکی درته کومه زه چې بجلیګر کې ومنو مونږ سره یو سړی و نواب خان نامه یې خدای دې وبخي هغه یو بل سړي ته آواز وکړو ماسخوتن ټایم وویل پلانیه راځه مونځ تیار دی هغه ورته ویل اوزګار نه یم ورته ویل ښه ده که ته مونځ ته اوزګار نه یې نو د قیامت په ورځې به ستا بخښنې ته هم خدای اوزګار نه نو مال کته نن د دې یو مسلمان جنازې ته برابر نه وي نو قیامت کې به ستا بخښنې ته هم خدای برابر نه وي څنګه چا سره وکړي هغسې به در سره کړي نو عزیزانو عرض مې دا و چې غرور یو د خدای د ذات سره ښایي بنده بچي او دغه غرور بچي او بیا په پاکستان کې خو زه مغرور اډو څوک منم ځکه نه چې ما خو په پاکستان کې د ډېرو خلکو ګوډی په الوتو مولی دی او د ډېرو خلکو ګوډی مې په کانټه کېدو مولی دی عزیزانو دا مسله رانه پاتې کېږي دې تفصیل کې در سره نظم چې پرون کم حال د دې قوم مشرانو کړی دی پرون د سینټ په انتخاباتو کې کدی قوم کی ایمان وی ایمان پکی وی او دا قوم چرته د انسانیت پلارم تیر وی پکار داده چې د اره حلقه قوم را جمع شي او خپل منبر کې نه او جمعات ته راولي چراشه او قران کې ورته سورته برات روباسي سورته برات هغه سورت ته چې د ډېر قهر نه په سر کلمه نه د لیکل قران کې د ټولو سوراتونو په سر باندې کلمې لیکلې دي بسم الله الرحمن الرحیم د سورته برات په سر کلمه نه د لیکل چوپ کې بسم الله الرحمن الرحیم د رحم او د کرم معاملہ ده نو په دې صورت کې ټول باس او بیان چې ده د خدای د قهر او د غضب ده
نو قهر او غضب او رحم چې ده دا دواړه یو ځای کې دی نشي. نو د ډیر قهر نه په دې صورت په سر کلمه نه دلی کړي چې دې کې د خدای د قهر باس دا صورت برات ورته روبا سید خپل منبرانو ته او ورته وای راشه په دې دواړه لاسونه کې دا اول خدای او ورپسې دې صورت برات کې چې کوم قهر او غضب ذکر ده خدای دې د خدای په دغه قهر او غضب کې دې زون خلم چې ما پرون چې کوم سېنات ته ووټ ورکړې ما په پیسې نه دی اغستې. نن ستاد ملک د منبرانو ووټونه په شپېته لکه روپۍ خرج په لس لکه په 11 لکه سم منډۍ لګېدلې وه منبر له 10 لکه روپۍ ورکوه ووټ به تاله درکړه. پرون ستا په ملک کې د مسلم لیګو د ووټ د ایمانم پته ولګېده دا چې په ملک کې د اسلام ټیکهداران دي او په ملک کې د اسلام چغې وایي پرون د هغه مسلم لیگ د ایمان پتم دنیا ته ولګېده. و دې کې دا قوم داسې که ایمان پکې وي دا قوم دا شرمېدلي دا بې حیا دینه پس بم تخپل منبر ته وی چې زما دا کار دی لګیو چا چې پرون ستا غوښې خرڅې کړې پرون ستا ښځې ولا ووټ ورکړی دی او دی منبر شوی دی نو دا د دا ووټ خرڅول داسې دي لکه چې ستا ښځه خرڅه کړي داسې ده که نه پرون منډۍ لګېدلې وه زما عزیزانو عرض مې دا و چې نن تغاوری په دې چې زه منبر یم یا زه وزیر یم یا زما حکومت او اقتدار په لاس کې دی اقتدار به دې په لاس کې وي او داسې غشی به دې په سینې نه نوځي چې ټول عمر به دې دغه زخم نه وینې بیږي او سټې به او وینه به نه بني اقتدار به در سره وي او غشی به در کې نه نوځي خدای داسې کولی شي که نه نو هر کله چې د دنیا اقتدار ستا په لاس کې وي او غشی دې په سینه نه نوځي نو عزیزه بے اقتدارم الله ستا په سینه غشی نه نوځي نو یا من بدنیا اشتغل قد غره طول الامل لا موت الا بالاجل حضرت علی فرمائی مرگ نہ راضی سړی ته مگر په اجل او په نیټه راضی والقبر صندوق العمل او قبر چې ده دا بکس د عمل ده چې سدي کړی وي دنیا کې اب محفوظ تا د پاره پراتی اب محفوظ پراتی د دې وجنا خیال وکړئ فکر وکړئ لنډ غوندې وخت ډېر لنډ وخت پوی بم نه او در باندې به مازیګر پوی حدیث کې راځي چې سړی خښ شي په قبر کني مشپه خښ کیم پاغه باندې په قبر کې زیړې مازیګر نو منټ کې بدر باندې مازیګر شي او هغه کور اصلي ته روانه کې بچ وړې بچ ما تیر جمعه تاسو ترس کړو عزیزانو دې ته وحی القایی چې دا اولیاء الله تم کیږي دې کې بیان نورم ده ان شاء الله بیا به کیږي واخر دعوانا ان الحمدلله